باب فی اتیان الحائز. اتیان الحائز مطلب دی چې د حائزې زنانه سره همبستري کول. یو د دې خبرې حکم څه دی چې اتیان الحائز جما د حائزې سره کول نو اتفاقی حرام عمل له ګناهګار دی، ګناه کبیره ده. څوک اتیان الحائز توبه وباسي ګناهګار دی، ځکه مرتکب د حرام ګناهګار دی. باقي خبره مونږ پرون کړې وه چې یو سړی د اتیان الحائز ته جایز وایي نو آیا د دې تکفیر به کېږي که نه کېږي؟ بعض علما د تکفیر قایل دي چې اتیان الحائز ته جایز دی، په دې باندې د هغې تکفیر جایز دی، ځکه چې قرآن کریم کې صریح نص موجود دی چې فاعتزلوا تاسو ځان بچ وساتئ، او دا د قرب ته جائز وي. نو ظاهره خبر ده چې د الله د حکم نه انکار کول او د الله د حکم نه انکار کفر دی. یو نه کول دي، یو نه منل دي. نه کول یو ښه کار نه کول نو دا سړی ګناهګاري دی. یو ښه کار دی، عمل صالح دی، نه منل نو دا د الله رب کریم حکم نه منل دي، لہذا په دې باندې سړی کفر ته رسېږي. خو صحیح خبره دا ده چې اتیان الحائز ته کله سړی جائز وایي نو دقه اختلاف پکې موجود دی چې بعضې علما د دې د تکفیر قایل دي، خو بعضې علما نه دي قایل. لکه علامه شامي رحمه الله هم دا خبره کړې ده چې دا موجب د تکفیر ځکه نشي کېدلی چې دا قبیح لغیره دی، قبیح لعینه نه دی. په هر تقدیر اتیان الحائز یو حرام کار دی، ځان دې ساتل غواړي. پاتې شو د دې کفاره څنګه؟ کفاره شته که نشته؟ اول خبره خدا ده چې کفاره په احادیثو کې راغلې ده د دینار او د نصف الدینار، او په حدیث د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کې راغلي دي خمسه دینار. د خمسه دینار دا حدیث تلاندې کہ قال آمروا ان يتصدق بخمسه دینار، یعنی 1/5 دینار، پنځم حصہ د دینار. نو درې قسمه کفارې راغلي دي، دینار، نصف دینار او خمسه دینار. دا درې قسمه کفارې دي. د خمسه دینار خو ته وباسئ ځکه چې دا حدیث خو سندن کمزور دی او بل دا د هغې د یو خاص واقعې سره تعلق دی، لہذا په کفاره کې دا دوه قسمه کفارې راغلي دي چې دینار او نصف دینار. دا حدیث کې دا لفظ د او راغلی د دینار او د نصف دینار په منځ کې. د او لفظ د او حرف د او چې راغلی دی نو امام احمد بن حنبل رحمه الله د دې تشریح داسې کوي چې حدیث کې راغلی دی چې ان يتصدق بدینار او نصف دینار، د دې مطلب دا دی چې او پکې د تخیر لپاره دی، اختیار او د تخیر لپاره دی. نو که یو دینار یې ورکو که نیم دینار یې ورکو نو کم از کم د دې حد نیم دینار. یعنی یو سړی د حیض په زمانه کې د خپلې بیبي سره میلاو شو، ملاقات یې وکړو، نو دا به یو دینار خیراتي کوي او یا به نیم دینار خیراتي کوي. نو دا ولې اختیار دی که روب دینار خیراتي کوي او که نیم دینار خیراتي کوي. دا د امام احمد تحقیق. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې دا او پکې د تخیر دپاره نه دی بلکې او پکې د تنویع دپاره دی. د تنویع به څه معنا شي؟ د تنویع دا خبره ټیک ده ځکه حدیثو کې د دې تذکره راغلی ده. لکه لاندې حدیث د ابن عباس ته ګوره، اذا اصابها فدینار واذا اصابها من انقطاع الدم فنصف دینار. د دې مطلب هم دقه دی چې تنویع دی، یعنی که سړی په فور الدم کې په ابتدا په بدء الحیض کې د بیبي سره میلاو شو، بالکل بیماري شروع شوله او د په دغه وخت کې د خپل بیبي سره ملاقات کوي، نو دا به دینار ورکوي. ځکه دا ډېر صبر ونه کو، د خو د الله حکم فوراً په عمل کو. الله ویل اعتزلوا تاسو ځان بچو ساتئ او د قرب حاصل کو. نو کله چې په بدء الحیض کې د خپل بیبي سره میلاو شو نو بیا دینار. نصف دینار دا دی چې دا په انقطاع الدم کې شي. انقطاع الدم مطلب دا چې بیماري په ختمېدو دا ورځ پاتې ده، نیم ورځ پاتې ده، 2 ورځې پاتې دي، 5-6 ورځې صبر یې کړی دی، خو د ده بیا ضعف ارادي راغی، اراده کې کمزوري راغله، دا یو قسم کمزوری شو. اول ته وینم کمه شوې ده
ظاهره خبره ده چې اوس زنانه ټیکېدو طرف ته روانه ده، بیماری ختمیږي، ګندګي کمیږي، نو په دې وخت کې که سړی بیا ملاقات وکړو نو بیا نصف دینار دی. همدغه صحیح خبره ده امام شافعي رحمه الله چې او په دې کې د تنویع دپاره دی، په ابتدا کې دینار او په آخر کې یا په انقطاع کې نصف دینار دی دا صدقه. پاتې شو دا خبره چې دا واجب ده که مستحب ده، جمهور د استحباب قایل دي چې دا ائمه اربعه دا مستحب خبره ده، دا لازمي نه ده. بس دا دومره ده چې کله یو سړی د الله حکم په عمل کې نو الله ته غوسه کېږي. غیر خبر د الله غوسه کېږي، الله خفه کېږي په دې باندې. لکه یهود په مختلفو هیلو باندې د الله حکمونه ماتول نو الله ته غوسه شو. او د الله رب العالمین غوسه په څه باندې ختمېږي؟ د الله غوسه ختمېږي په صدقه باندې. مشکات کې چې کوم مشهور حدیث دی که نه، هغه فرشتو د الله نه تپوس وکړه الله چې تا په دې خپل مخلوق کې د ټول نه طاقتور څه پیدا کړي دي؟ غرونه مې پیدا کړي دي. دا ځمکه مخکې خوځېدله او دا غرونه مې چې کله بیا د پاسه ودرول دا ځمکه ساکنه شوله. دویم تپوس یې وکړو د غره نه بل یو طاقتور شی دی پیدا کړی دی، ویلا وسپنه مې پیدا کړې ده که نه، دا وسپنه دا په دې غره باندې سړی ولګي، اوس د اکسیویټر دی په 2-3 ورځو کې چې ګورې غره مکمل ختم کړي. وسپنه قوي ده. دریم تپوس یې وکړو د وسپنې نه د قیمت طاقتور شی پیدا کړی وی یا اور دی، اور چې دا اورو دا د وسپنې طاقتور دی چې دا اور کله په دې وسپنې باندې ولګي ته اوبه شي وبهږي. بیا څلورم تپوس کړی دی چې الله د دې د اور نه دی یو طاقتور شی پیدا کړی وی لاو هغه اوبه دي، دا اوبه په دې اور باندې واړوي اور ختم شي. پنځم تپوس کړی دی چې د اوبو نه طاقتور شی شته وی لاو هغه هوا ده، چې دا هوا د اوبه په دې فضا کې یو طرف ته بل طرف ته وي چې دا څومره ډېرې اوبه وي. دا اوس چې راپرېوتې دا سیلاب ټول وطن کې دا سیلاب دی، دا د هواګانو دا اوچتې کړی دا هوا چې دا د دې اوبو نه هم طاقتور شی دی. بیا شپږم تپوس کوي چې د هوا نه هم طاقتور شی شته ویل او زما غوسه ده. زما غوسه مطلب دا چې د الله رب کریم غوسه د هر څه نه زیاته ده، د غرونو نه او دارنګې د وسپنو د اور نه او د اوبو نه د هوا نه د هغې نه سخته ده، د هغې نه طاقتوره ده. نو فرشتو جواب سوال وکړو چې الله تعالی د هر څه دپاره خو توړ شته، نو ستا غصې دپاره ستا توړ شته که نه چې ستا غصه په څه باندې ختمېږي؟ نو الله ورته ویل چې ان الصدقه لتطفئ غضب الرب. صدقه د هر څه نه طاقتور شی دی. ان صدقه لتطفئ غضب الرب، صدقه د الله غصه ختموي. بیا لہذا دا صدقه ده او استغفار توبه په خوله باندې وباسي په ژبه باندې او عملا به ورسره دا مالی عبادت وکړي. په دې طریقه به د الله رب کریم غصه سړه شي، نو دا مستحب دی. البته حسن بصری رحمه الله دا هغه رایې دا ده، د بعضې تابعین نور هم پکې دا رایې شته دی، بعد وروستو د امامان هم بعضو چې د دې د وجوب قایل دی، خو صحیح خبرداره چې دا مستحبه خبره ده. نو اتیان الحایض باندې بیبي حرامېږي نه، طلاقېږي نه. یو ګناه کار یې وکړو نو ګناه کار چې وشو توبه وباسي او عملا دې صدقه ورکړي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض. نبی علیہ السلام نے حدیث نقل کړی دی د هغې خاوند په باره کې چې د خپل بیبي سره ملاقات کې دوران حیض. قال يتصدق بدینار او نصف دینار، یا به یو دینار خیراتی کی یا به نصف دینار. نو او پکې یا د تنویع شو عند الشافعي او پکې د تخیر شو عند الامام احمد. قال ابو داود هكذا الروایت صحیحه، مطلب دا په او باندې راغلی دی، او پکې د شک دپاره نه دی د راوي چېرته چې حدیث ضعیف شي. دا او پکې هم دقه د تنویع یا د تخیر دی. قال دینار او نصف دینار وربما لم يرفع شعبه، او کله د حدیث شعبه نه دی مرفوع کړی په ابن عباس باندې موقوف. نو دا حدیث دوه قسمه راغلی، مرفوعا نقل دی او موقوفا على ابن عباس هم نقل دی. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن ابي الحسن الجزري عن محسم عن ابن عباس قال اذا اصابها في اول الدم فدينار واذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. دای بالکل وضاحت کو شو. وبدء الحیض کې چې ملاقاتو کو نروب دینار، فانقطاع الدم کې نصف دینار. قال ابو داود وكذلك قال ابن جريج عبد الكريم بن محسم، او دقه شان د ابن جريج فتوا هم دا، دقه د ابن جريج فتوا هم دا دې نزيد ولا پیدا. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن حسيف بن مقسم بن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الرجل باهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. په دې کې نصف دینار راغلی دی چې کله یو سړی د بیبي سره میلاو شي او دا حائضه نو نصف دینار صدقه کی. قال ابو داود وكذا قال علي بن بذيمه عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. داسې مرسلم دی مقسم بغیر د ابن عباس واسطه نقل کړی دی. وروى الاوزاعي عن يزيد بن ابي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امره ان يتصدق ب5 دينار. دې ته وګوره ما ویل دا حدیث د عمر دی بلکې عمر نه ښکارېږي د عمر نشته. نو امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل باندې فرمایي چې امره ز امر کوم دته چاته لا نشته چې څوک دی اي تصدق د خیرات ب5 دینار د 1/5 د دینار پنځم یې سره دینار دی ورته. وهذا معضل د حدیث معضل له معضل پیژنل کنه څه ته وایي دوه راویان پکې متوالیین پر لپسې یعنی یو یکي بادیګری دوانه ساقط شي په حدیث په سند کې نه دي ته حدیث معضل وي. حدیث کو په یو د یو راوی په غرزیدو باندې کمزورې ګرځینو په دوه کمزورې شو نو هاذا معضل. البته په بعضی احادیثو کې دا معضل نه دی بلکې منقطع راغلی دی. هغه دا دی چې دلته کې دا حدیث د عمر فاروق نه نقل له امره کې هو ضمیر عمر تر راځي دی. ز امر کوم عمر ته نو بیا عمر موجود دی خو یو راوی غرزیدو بیا کنه نو زه عمر ته امر کوم چې دا د 5 دینار صدقه کی. امره ب5 دینار دا اوس حضرت عمر فاروق د لپاره حکم ولې بدل شو. دا نشنا قانون دی چې یو مطلب د عام مسلمان د لپاره به نصف دینار او ربع دینار او عمر فاروق پر سره د هغه لپاره به 5 دیناری د تفریق په اسلام کې نشته. دا غي جواب دی چې اصل کې دا د حضرت عمر فاروق سے بیویل زوا او د هغه با د سړو نزدېکت نه وکړ بالکل دینه تنگ و چې عمر دې زما سره میلاو شي نو ټول عمر به دا باندې کولې چې زه بیمار یم کله به د عمر فاروق سره اراده و چې وقوع شي دا غي سره نو دا باندې به کوله زه بیمار یم. یو ځلې چې په زور باندې وسره ملاقات وشو نو حقیقت کې دا بیمار و. نبی علیہ السلام دوی چې خو رښتیا وخت الله ما خیال دا چې دا ما ته باندې کې هم تر باندې مشهور په دې باندې کې جون کې دلته کې د حضرت عمر فاروق صاحب تجربه دا ده چې دا زنانه باندې بار بار کوي په دې وجبانی د حکم او د عام مسلمان حکم جدا شو. دای فرق دی او دا غي موږ وضاحت کو چې فور دم کې او بیا په انقطاع دم کې چلته د اراده سستواله راغی خو په دې ځکه خبره جدا ده ځکه د 5 دینار خبره کړې ده په هر تقدیر دا خصوصیت شو بیا دا خصوصیت شو د صحابي. باب فی الرجل یصيب منها ما دون الجماع باب دې په بیان د هغه سړی کې چې ملاقات کوي مباشرت مزواجعت کوي ملامست کوي رسیږي د خزیتا یعنی خپل شهوت پوره کوي ما دون الجماع او جماع نه کوي یعنی خپل حاجت پوره کوي خو بغیر د جماع نه. دا د شارحینو په دې ځکه درې صورت جوړ کړي درې صورت او دا درې واړه صورتونه د دې احادیثونه ماخوذ دي. دو اتفاقی دي او یو اختلافی دي. اتفاقی څه شه ده یعنی مباشرت فی الفرج جماع فی الفرج نو دا اتفاقی حرام لکه اتیان الحیض کی ویل شو ولا تقربوهن حتى يطهرن فاعتزلوا النساء فی المحیض نو په دوران حیض کې مباشرت فی الفرج اتفاقی حرام دنه بزان سړی ساتي او چې وشو نو بیا به دغه کفاره ویل شو چې عملاً به دا صدقه ورکوي او قولی طور باندې به دا استغفار به وي توبه به باسي ګناه کړی دا تایب به ګرځي نو مباشرت فی الفرج خو حرام دی. یو دویم نمبر مباشرت فوق السره او تحت الركبه د زنګونانو نه لاندې او د نوم نه پاسه په دې علاقو باندې سړی خپل شهوت پوره کوي نو دا اتفاقی جایز عمل دی اتفاقی جایز. اگر چې بعض صحابه کرام دې ته په نظر نه کتل لکه ابن عباس سے به چردا عمل نه دی پکار په حدیثونو خدا ثابتېږي چې د اجازه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړل دی فوق السره او تحت الركبه د رکبتین نه لاندې دا خدا اتفاقی حلال دی. دریم نمبر چې کوم اختلافي دی نو هغه دا دی چې تحت السره او فوق الركبتين خدون القبل والدبر شو دای معنا شو دا نو دا زه په دې ځکه خپل شهوت پوره کول احادیثونو دا ثابتېږي چې تحت السره او فوق الركبتين مباشرت فی الفرج بنئ نو دا اختلافي دی دا اختلافي دی.
او اختلافي دا دی چې په دې کې د جمهور علماو د ائمه ثلاثه د جمهور امام ابو حنیفه امام شافعي امام مالک ابن انس دا درې امامان د جمهور دی د دې قائل چې دام ناجایز دي دا حرام دي ځکه چې دا کم ترجمه الباب دی او د لاندې کم حدیث الباب دی مدقه حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یباشر المرأة من نسائه وهي حائض اذا كان عليها ازار الى انصاف الفخذين او الركبتين تحتجز به دین ثابتයි او یا لاندې چې کان یامر احدانا اذا كانت حائضا ان تتزر ثم يزاجعها زوجها چې مطلب دا ځای په پټي داغه نه اخوا مزاجعت جایز دی دا احادیث الباب په دې باندې دلیل دی احادیث الباب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل داسې دی لہذا ائمه ثلاثه د دې قائل دي بشمول قاضی ابو یوسف د دې قائل دي چې دا احاطه هم حرام ده دین به هم سړی ځان ساتي په دې کې به هم قضا شهوت بنه کوي د امام احمد ابن حنبل رائے ده امام احمد ابن حنبل او سره په حناف کې د امام محمد بن حسن شیبانی امام محمد او امام احمد دا دواړه امامان د دې قائل دي چې تحت الصروف قربتين بغیر د قبول او د دبر نه یعنی قضا د شهوت جما جایز ده هغه دې قائل بعضی دا علما را دې تعبیر د سکی چې ځوانان قائل بوډاګان نه دي قائل یعنی په ابو یوسف او محمد کې محمد ځوان دی کشر دی او د امامانو کې امام احمد کشر دی نو دا ځوانان دواړه قائل بوډاګان دې نه دي قائل نو امام احمد ابن حنبل او امام محمد رای دا چې دا جایز دی پاتې شو دا خبره چې حدیثو کې خراغلی دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د میمونه حدیث ته ګورا یا د حضرت عائشہ حدیث ته ګورا دین خدا معلومی کی چې ناجایز دي دې بیا څه دلایل دي د امام احمد دلیل څه دی د امام احمد دلیل هغه حدیث ته مونږ چې ویلو کنه دا دی جامعهن فی البیوت واصنعوا كل شیء غیر النکاح دقه دی اصنعوا كل شیء غیر النکاح هر څه کولای شي سوا د نکاح نکاح مراد جماع فی الفرج مراد دی دا دلیل د امام احمد او امام محمد بن حسن دی اصنعوا كل شيء غیر النکاح اصنعوا كل شيء غیر النکاح نو دلیل هغه دی پاتې شو دا احادیث کم په دې ترجمه الباب لاندې احادیث الباب راغلي دي دغه معلومیږي چې نبی له سلام ځان ساتل دي دا جواب دار چې دا په ورع باندې دا تورع دا ورع دا تقوا دا احتیاط دی دا احتیاط دی وسړي دا احتیاط دی په دې وجه باندې امام شافعي رحم الله یو رائے دا په دې باب امام شافعي سه یو رائے دا یو طرف ته د جمهور سره ملګری په دې باب او دویم طرف ته د امام شافعي رحم الله رائے دا چې په دې صورت کې بسړی ځان ته ګوري او سړی په ځان کنټرول کولای شي کنه شي کولای اسنو چې دا د کنټرول نشي کولای په ځان باندې او وقوف الحرام د دنه ونشي واقف الحرام نشي نو که په ځان باندې کنټرول وو نو بیا د لپاره جایز دي او که په ځان باندې کنټرول نه نو بیا د لپاره ناجایز دي دا د امام شافعي سے ابراهيم دا لہذا د امام احمد او د امام محمد رحمه الله د تحقیق مطابق دا احادیث یا په استحباب باندې محمول دي او یا په ورع باندې په تقوا باندې په احتیاط باندې محمول سره تقوا مرتبه یقینا د رسول ځان وساتي ځکه چې الله په دې باندې پابندي ولګول نو ځان دی وساتي خدا د مادون الجماع وضاحت حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن الرملي قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروه عن ندب مولاة ميمونه د ميمونه آزاد کرده غلام ده عن ميمونه د ام المؤمنين ميمونه رضي الله عنها روایت ہے ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه رسول الله مباشرت تو د بیان سره مباشرت معنی دا چې پوسټک کې د پوسټک سره ملاوهل یو د مباشرت د خپل حقيقي معنی ده او دویم د مباشرت دیتم ویل کېږي چې جماعت ویل کېږي خو مباشرت معنی پوسټک کې بشر د بشر سره ملاوهل بشره د بشری سره بغیر د حائل نه ملاقات ته مباشرت وي مباشرت دام د لاس لاس ملو کې دا مباشرت دی څوک د چا په مخ باندې لاس کېږي د چا په خپل لاس کېږي دا مباشرت دی ځکه بدن د بدن سره ملاو شو دا معنا شو وهي حائز دا به بیمار وا وکلا اذا كان عليها ازار چې په دې باندې با لنګ بو نو دا ما تحت سوره ما فوق الفخذين دا د لنګ زی دی نو لنګ بو د کوم ځای پورې الى انصاف الفخذين او الركبتين یا به د پتونانو د نیمو پورې یا به د رکبتینو پورې د زنګونانو پورې دې دوه څه مطلب دی انصاف الفخذين او یا د رکبتین پورې مطلب دا چې زنګونانو ته نو رسیدلې نو دا سي د پتونانو د اخیره پورې ښکارا کیږي نو دا هم د رکبتینو پورې شو
حسابيږي هم د انصاب الفخذین پورې حسابيږي ځای معنا شو هغه د غایه د مغیه خبره ده ک غایه په دې مغیه پکې غایه په مغیه کې داخل شول بیا رکبتین شو او کبار شول بیا انصاب الفخذین شو ځای معنا تحتجز به په دې باندې پرده کولا تحت سره فوق ركبتين په دې پرده کولا دین ثابت ده شول چې دا تحت سره فوق او فوق ركبتين دا ممنوع ده څنګه چې د ائمه ثلاثه رائے ده کوم چې جمهور رائے ده او د احمد پنځ باندې دا په تقوا باندې په ورع باندې په احتیاط باندې محمول ده وحدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا رسول الله به من کې هر یو ته امر کو اذا كانت حائزن چې بیمار بوا ان تتذر دا اصل کې تعتذر ده خو خلاف القياس دنه تتذر جوړ شوی دی اصل کې اعتذر يعتذر اعتذار ده اعتذار فای افتعال تا شوی دی او تا پتا کې مدغم نه خلاف القياس شاذ ده ان تتذر چې دا د لنګ ولګي دا د کپڑا ولګي ثم یزاج هذا وجود دا غي نفس بو سخاون بیا ود کېدو مزاج بیا وسه کولا نو ګور په دې کې اعتذار راغی دا ممنوع شو وقال مرة يباشرها يزاجها فزي من يباشرها رغله وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح سمعت خلاسا الهجرية قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول نمور ببني موردلي چوين كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد ما دا الله رسول په یو بستر کې شعار صادر ته ویل کېږي و یو صادر کې من سملاسو یو صادر کې بسملاسو وانا حائز ذو بیمار متامس تامس هم حائز ته وي یعنی سمو بیمار مطلب دا بدء الحیض بو زما تامس دا معنا لم يتمثهن قران کې چې راغلي دي څنګه لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان نو تمس اصل کې وي دغه ځای کې لم يتمثهن نه معلومیږي دا لم يتمثهن په دې ځای کې لکه بعضی متجددین لکه خاص کر د جاوید غامدی سیب د دې خلکو رائے دار چې هوري نشته خو هور جمع د حورا د حورا استخذ دی وي حور الفعل وزن دی د حورا جمع د حورا استخذ دی وي مطلب دا چې دا خزي به الله تخیسته کې ان انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکار قران کې راغلي دي دا خزي به زول نه پیدایش ورکم دا به خیسته کوم هوري نه نشته خدا دا به هوري شي کنه مطلب هور ځان له قسم نه دی خو دې آیت نه علما دا خبره معلومه چې لم يتمثهن بیا نه يرفقوا انس قبلهم ولا جان لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان معنا دا چې دې لبنه مخ کې انسان لا سورول نه بوله پیری لا سورول څه مطلب شو دا دنیا نه دی دا دین معلومیږي لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان او د تمس معنا د اغه وینه چې په ابتدا د هیڅ کې د زنانه راځي مطلب دا د دې هیڅ بنه سړی مات کړي نه و پیری مات کړي مطلب په دې باندې په دنیا کې مکه هیڅ راغله سره نه دی نو د دنیا خزانه شول بیا په خبره پوښوي تاسو دا معنا شو چې هوري شته دی او نور حدیثو کې ثابتېږي خدا مې د آیت نه تمس نه صرف دا خبره کوله نو تامس دا معنا ده چې بزو بالکل نوی بز بیمار شوی نه بیمار شوی ما او بیا هم د الله د رسول سره زبیم په یو بي سره کې باندې یو خو کې دا ثابت شو چې د حایزه سره مزاجعت جایز دی ودلته اوس خبره بل کوي چې فإن اصابه مني شيء کچرته دته ورسېدو زماده طرف نه فإن اصابه کو ورسېدو د نبی له سلام بدن تا د لپس دغه اصابه کی د هو زمين من د بدن د رسول الله تعالی کو اول د الفاظ لکشا نگران دي فإن اصابه کچرته ورسېدو نبی له سلام ته مني زماده طرف نه شيء انس شيء یعنی زماده ویني نماز رسول الله په بدن صحیح نه ولګیدله غسل مکانه اقذ به وینځو لم يعده او داغه نه به تجاوز نه کو عدا يعدون ذي عاد يعودون نه ذي عدا تجاوز داغه نه به تجاوز نه کو اقذ به وینځو به تور مثال یو خاص زیاده هغه خاصه به وینځو ټول غسل ته ضرورت نشته لم يعدو دا معنا ثم صلى في بديك منص الفاظ تغورا بیا وي وان صابه تعني ثوبه او کچرته وبره سود ورته تعني ثوبه مراد عائشه کپڑے دي نو اول اصابه نو مراد رسول الله بدن شو د دویم اصابه نو مراد رسول الله کپڑے شولې ک بدن ته به وینه ولګیدل بدن به وینځو او ک په کپړو باندې به وینه ولګیدل کپڑے به وینځلې غسل مکان ولم يعده ثم صلى فيه بیا به داغینه اغزه به وینځو او بیا به او داغینه اخو به تجاوز نکو خاصه قضې به وینځو په دې کې مسکړه دا حدیث هم د قشوله کو پدې کې یو اشکال دی هغه اشکال دا دی
چې په دې ځای کې یو خبره دا ده چې د رسول الله په بدن باندې به وینه ولګېدله، هغه ځای به ووینځو، بیا به پکې لمونځ کوو. د دې ثم صلی فیه مناسبت د دې سره جوړېږي ورسره نه جوړېږي ورسره که نه. وایي نبي علیه صلات وسلام په بدن به چې کله وینه ولګېدله به وینځله، بیا به لمونځ کوو. نو دې صلی فیه ورسره مناسبت نه جوړېږي، هېڅ قسم معنی مناسبت په دې کې نشته. په دې وجه باندې امام بیهقي چې کله دا روایت د ابن داسه د نسخې نه اخیستی دی، ځکه د خدا د لؤلؤي نسخه ده که نه، د ابن داسه ځان له ده څلور نسخې مونږ ویلې وې، څلور د ابن ناسه په نسخه کې پکې دا ثم صلی فیه نشته، ثم صلی فیه پکې نشته، چې نشته پکې نو دقه معنا صحیح ده بیا چې ثم صلی فیه پکې نشته. فإن أصابه مني شیء غسل مکانه، چې کله به یو بدن باندې ولګ بس وبینځو، بس خبره ختمه شوله. دې څه د مونږ ذکر نشته، مونږ پکې څه لګوي. وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه، دا اوس ټیک شو. او که په کپړو باندې به ولګېدله هغه ځای به ووینځو، بیا به یې مونځ کړو. دا مناسبه ځکه جوړېږي چې مطلب یې دا دی چې په دې کپړو کې مونځ ثابت دی، هغه دا ده چې په ابسېدو نو د کپړې بدل کړي نه دي، خاص ځای به ووینځو، بیا به کې مونځ کړو. دا مناسبه ټیک کېږي. یو توجیه ده چې ثم صلی فيه د ابن راسه په نسخه کې نشته، او دا د دې لؤلؤي په دې نسخه کې چې دا ثم صلی فيه دی نو دا د کاتب غلطي ده، دا غلطي شوې ده. یو دویم نمبر خبره ده، دویم نمبر چې دا حدیث سیاق سباق ته چې ګورې نو بیا به اصابه کې معنا به صحیح شي، بیا به صلی فيه اضافه هم شي، بیا د صلی فيه اضافه صحیح کېږي. څنګه دا څه وایي؟ كنت انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم نبیت فی الشعار، یو ته شعار وایي، یو ته دثار وایي. دثار یا ایها المدثر، دثار شعار هغې جامې ته وایي چې د انسان د ویختو د اشعارو سره د بدن سره لګېده، لکه بنین شو دا شعار دی ته وایي، کمیز پرتوک شو دا شعار دی چې د بدن سره جوخت لګېدلی. یو دثار دی، دثار هغه کپړه لکه دا واسکټ دی، دا د کپړو د پاسه بله کپړه ده، واسکټ دی، څادر دی، کمبل دی، طلایي ده. د شعار نبی ته په شعار دا معنا ده چې بغیر د جامو نه به نبي علیه صلات وسلام په دې کپړه باندې سملاسو، دا معنا شوله. نو نیمې کپړې اغوستلې دي، نیمې نه دي اغوستلې. نو څه وایي د دې معلومه دا شوه چې شعار کې وده کېدو. نو فإن أصابه کې بیا رسول الله بدن مراد نه دی، فإن أصابه معنا فإن أصاب شعار، بیا معنا صحیح شوه چې په دې شعار کې په دې صادر کې بالفرض نبی علیه صلات وسلام د صادر ته به د نبی علیه السلام سره دارې مارې لاړلې، وینه به لاړله، بس هغه ځای به وینځو. نو په دې صادر کې رسول الله بیا لمونځ کولی دی، ټیک شو. بیا بره پوه شوئ تاسو. او د ان اصابه تعني ثوبه، نو بیا د رسول الله خپلې کپړې مراد دي، یا لنګ دی یا کمیز دی، سم چې دي، بیا په دې کې لمونځ کړی دی، بیا معنا صحیح شوله، بیا په حدیث کې څه مشکل نشته. وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أفريقي مشهور، عن عمارة بن غراب أن عمة له دترور وكوفي حدثته عمارة حديث ویلده أنها سألت عائشة مور ببینه تپوس کړو، قالت ورته ویلو احدانا تهیزو، مور بیبي من کې زنانه بیماریږي، وليس لها ولا زوجه الا فراش واحد، د خزي خاوني او تلای بس نور څه شي نه. مطلب د دې سره مطلب دا څه کولې شي او نو کب دې ته وینې مینه ورسیږي نو بیا دا خبره ته پوس کوي. قالت اخبرك بما صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم، زبتا خبر کوم دا غنه چې پیغمبر څه کړی دي. نو دخل فمضى الى مسجدي، نبی علیہ السلام راغه فمضى الى مسجده، خپل جماعت ته نه وته. دې مسجد مراد مسجد البيت ته وره، ها دې مراد مسجد البيت. مسجد البيت څه ته وایي؟ مسجد البيت دې ته وایي چې سړی په کور کې ځان له یو خاص ځای مقرر کړی، په دې کې به ځان لمونځ کوي. البته د دې حکم د جماعت دی او که نه دی، نو فقهای حنفیه قایل دي چې د جماعت حکم یې دی، لهذا ښځه پکې باضابطه پر باندې اعتکاف هم کولی شي. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، لاندې فقهاو لیکلي داسې دي چې دا مساجد په کور کې هم کېدی شي چې په کور کې ځان له سړی یو ځای خاص کړي، دا د هغې لپاره جومات شو. البته نور جمهور علما نه دي قائل چې لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، دی الا فی مسجد جامع، اعتکاف په مسجد جامع کې کېږي. د مسجد جامع معنا امام ابو حنیفه کې 15 مونځونه پکې کېږي، امام شافعي صاحب چې جمع پکې د جمعې مونځ پکې هم کېږي. نو کور کې جماعت جوړ هم شو، دې ته لغوي مسجد وایي. بیا لغوي مسجد سجدې ځای دی، خو د جماعت حکم نه دی، لهذا ښځه پکې اعتکاف نشي کولی. د ښځې اعتکاف هم جماعت کې دی. البته کله زنانه په کور کې په دغه مسجد کې کینی نو ثواب ورته ملاویږي. هغه داره چې ځان ذکر اذکار کوي او ځان تلاوتونه کوي، نو خبره ده که نه. خو بالفرض که دا چېرته د معتکف نه راووتله نو په دې سه اعتکاف باطېدل او بیا د اعتکاف اعاده دا وغیره د احکام پې نه ثابتېږي. دی معنا
دخل فمضى الى مسجده قال ابو داود تعني مسجد بيته جماعت د کور جماعت فلم ينصرف راستون نشو حتى غلبتني عيني زما سترګې ست ورغلې وي زودومه واوجعه البرد نبی علیہ السلام یخنی نیولې او درد ولې او وکړې او داس یخنی شوی و سم یخنی و مدینه یخ زیره فقال ادني مني رنزدې شماتا فقلت اني حائزه بیمارما فقال وانكشفي عن فخذيك بیمارې خوشاور نزدې شو ما خپل پتونان د ښکارا ک فخذین را د ښکارا کا فکشفت فخذي ما خپل پتون ښکارا کو بوزا خده وصدره ولا فخذي خپل مخ خپل سینې زما په پتون باندې کې خو لو حنيت عليه او ما مين وکړه رخته شوم بیستا حتى دفع رسول الله ګرم شو انا مود شو دی حدیث نه معلومه دغه شول چې د مزاجعه جایز ده دی حدیث باندې دا غلام احمد پرویز مشهور کتاب مقامی حدیث دی غلام پرویز هغه د بخاری په ډیرو حدیثونو باندې لک لک ردونه کړی یو پکې دا روایت ده چې حضرت دا حدیث د پیغمبر نشي کېده دا حدیث د پیغمبر نشي کېده ولی ځکه په دې کې حضرت عائشہ دومره علیاذ بالله یعنی دا سي د دسی خبرې کوي چې دا د خزر خاوند بیډروم خبره دا شو کوي چې دا خو نه تیسو دا خبرې چاته دا د خزر خاوند په منځ کې ډېری خبر راځي او نبی علیہ السلام په حدیث کې وایي چې کله هغه سره د یوس ته چې د خپل خزر حل ساره بار چاته وایي ما خام سکړي د خلکو دی دا خو د یوس ته نو حضرت عائشہ د بیډروم خبرې بار کې دا خو ډېر زیات یو قسم به حیايي دا خو نه مناسب معلومیږي دا چې د امام بخاری د حدیث راوړی د حدیث نه دی نو دا د غلام پرویز خو ډېر به مهنت دی هغه کړی دی چې د بخاری په ډېر حدیثونو باندې ردونه کړي یو پکې دا دی نو په ظاهر کې خو چې ګوري دا اعتراض ډیر وزنی ښکاره کېږي چې ظاهر خبره ده چې دا خبره کې په جواب لور کا هغه د تپوس کړی د سو کو ته مسله بیان کړ په قصه ورته ولېږي خدای جواب دالې سل چې حضرت عائشہ رضی الله عنها د رسول الله د بیډروم خبره او د رسول الله خپل کمرې خبره او د خپل بدن خبره د رسول الله خبره ولي کړی دي داغي وجه اصل کې دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره حضرت عائشہ بار نه وې کړې د رسول الله د اعمال په خلک څنګه خبرې دل یعنی د دې اعمالونو په خلک څنګه خبرې دل دا خو د حضرت عائشہ په خپل چې الله د خبرې جاری کړې دي دا عمدن او قصدن ارادتن حضرت عائشہ دا خبرې کړې دي ارادتن دا خبرې کړې دي نور داغي په دې کې دلچسپي نه و هغه وجم دا چې دا خلک خبر شره دي خبرونه او ظاهر ده چې دا خبرې حضرت عائشہ نه وې کړې موږ څنګه خبرې دي دا کم اعمال جایز دي کم ناجایز دي د انګریزانو نه بیا د ژوند زده کولې بیا هم دا د هندوانو نه زده کولې نو خپل دین مکمل دی کنه نو الله تعالی خو دین مکمل کړی دی الیوم اکملت لکم دینکم زم په دین کې کمی نشته کوم چې حدیث کې راغلی دی چې هغه یو يهودي په سلمان باندې اعتراض وکړ چې لقد علمکم نبیکم کل شی حتى القراءه قال اجل ولا مونږ دام را خو دلی چې دا دغه د سماعتي شرم در خو دلی دی او مونږ دام را خو دلی د حضرت عائشہ رضی الله عنها د دې مسلو د بیان اصل وجدا ده په دې ځبانې د حضرت عائشہ رضی الله عنها د کوم عمرې د واده په باره کې دوه اقوال پکې دي څوک د 19 سال قایل څوک د 9 کالو قایل دي دې کې داسې خبر نشته دوانه کسړی قایل نه دوانه ټیک دي د 19 کالو خبرو څوک ادم صحیح کې دي شي ځکه تاریخي روایت دا د بخاری د 9 سالو دی او کوم علما چې د 9 کال د واده قایل دي هغه په کې دا نقطه ډیره زیاته جوړه نقطه پکې دا وایي چې د حضرت عائشہ سره په کوم عمرې کې د واده حکمت اصل کې دا چې نبی صلی الله علیه وسلم ټول خزي بډایګانی کړی دو خاوندان یې مړ دي یا یو خاوند مړ دی یا نو دا ټول کونډې دي او صرف یو حضرت حفصه بګه د شلو کال عمر کې کونډه شوی او باقي ټول د شلو د 150 کال عمر نو ډېر بډایګانی وي نو په دا عمر کې خو ظاهر خبره وچی او احکام ټول مدینه کې نازل شوی دي په مکه کې خو د صبر او د دعوت او تبلیغ خبرې وټولې د جهاد او د احکام خبرې په مدینه کې وي او د رسول الله په خزه ټولې مدینه کې زیاتې وي صرف مکه کې صرف حضرت خدیجه وا دغه یو واده کړي نو بیا په مدینه کې نبی صلی الله علیه وسلم بدون کړی دي نو احکام رسو نازل شوی دي وزدا احکام یادول پکارو او د رسول الله خزه ټولې بډایګانې وي مشران وي نبی علیہ السلام له داسې شاګرد پکارو چې هغه شاګرد د نبی اسلام نه دا مسلې زده کی او خاص کر هغه مسلې چې هغه پټي مسلې دي چې هغه څوک نارینه ته نشي کولای نو حضرت عائشہ د رسول الله نه یاد کړلې او هغه وکړلې او دا دغه دلیل دی چې داسې مسلې حضرت عائشہ کولای شي بل چانه شي کولای او حضرت عائشہ او خيار خو ذکر ورسته په استحاض په باب کې ان شاء الله راځي چې زنانو په باضابطه تر باندې حضرت عائشہ خپل کورسونه لګل چې تو ګورا چې زمون بیماری ختم شوه د کنه د ختم شوه دا مطلب شي وحدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ابي اليمان عن ام ذره عن عائشه انها قالت كنت اذا هزت
نزلت عن المثال. دا حدیث وګوره اوس وایي زه به چې کله بیمار شم نزلت عن المثال زه به د مثال نه راکوزېدم. مثال طلایي ته وایي فراش طلایي نه به راکوشم. على الحسیر د طلایي نه به راکوشم على الحسیر چټایي ته پوزکي ته انډېري ته به راکوشم. مطلب د رسول الله څخه بیا نه سملاستم دی معنا. فلم نقرب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم ندنو حتى منه حتى نطهرا. من به نږدې کېدو رسول الله ته نو ولم ندنو نقرب ندنو ډېر لم نقرب اسی نږدې کېدل لم ندنو معنا ډېر نږدې کېدل حتی نطهرا حتی چې موږ به پاکي شو. دې حدیث ته تاسو وګورئ چې په دې مخکې حدیث کې راځي چې رسول الله حضرت عائشہ ته وایي چې انک شیپیان په خزیک او ادنی مني ما ته را نږدې شه. الفاظ ته ګوره ادنی مني را نږدې شه ما ته. دلته څه وایي لم ندنو منه لم نقرب موږ به نه نازلېدو موږ به نه کوزېدو او نزلت عن المثال زه به کوزېدلم. خو دا تعارض راغی. جواب دی تعارض نشته. تعارض ځکه نشته چې بیبیانو به دا احتیاط کوو خو نبي علیه الصلاة وسلام دی نو بیبیانو به په خپل باندې لم نقرب لم ندنو باندې عمل کوو. ځان پوهیوه بیبیانو په خپل فلم نقرب فلم ندنو باندې عمل کوو. رسول الله به چې کله ادنی ووایو نو د هغې نفس به نږدې کېدی بیا نو بیا هېڅ قسم تعارض نشته. نو کله نو نبي علیه السلام ته به څه پته لګي چې زما بیبي بیماره ده نو بیبي به ځان کوز کړی و نو نبي علیه الصلاة وسلام چې حاجت نږدې به کړی ځان ته نو تعارض په دې کې نشته. دې کې تعارض نشته دی. دا معنا شوه. او دویم نمبر جواب دام دی چې دا مخکینی احادیث په کوم کې چې د نزدېکت خبرې دي نو دا راجح دي په دې باندې دا په دې باندې راجح یو دا قول دی. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد يعني ايوب عن كريمه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. د بعض بیبیانو نه بعض بیبیان هر څه کې دي شي عائشه کې دي شي بل کې دي شي بل کې دي شي كان اذا اراد من الحي شيئا نو البته کې مخکې میمونی حدیث مراغه رضی الله عنها او د عائشه مراغه د بعض یا عائشه مراد یا میمونه مراد ده. كان اذا اراد من الحي شيئا القى على فرجها ثوبا. هذا الامام محمد مذهب ثابت شو الامام محمد القى على فرجها ثوبا نو مباشرت في الفرج حرام اتفاقي باقي ما تحت السره ما فوق ركبتين اللي ثابت شو. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا في فوه حيزنا. فوه معنى الجوش. يامرنا في فوه حيزنا ان نتزر چمنګ لنګ وتلو ثم يباشرنا بیا مباشرت کو زموږ سره. اوس د دې حدیث نه دا معلومه شوله چې مباشرت صرف په الفرج جایز نه دی. او عائشه فرمایي چې ګوره هر سړی د پیغمبر په شان نشي کېدی. و ايکم یملک اربه یا عربه اربن چې شي نو بیا بردینا عورت مراد شي خاص. اربن فعل وزن باندې بکسر الحمزه وبسكون الراء نو اربن بیا عضو تناسل تی مراد شي. ايكم يملكو اربه کم که خپل عورت مالک دی کنټرول دی به کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يملكو اربه او کدا شي لفظ شي اربن شي اربن بهم بفتح الحمزه ايكم يملكو اربه نو اربه بیا حاجت ته وي ارب بیا حاجت ته اربن و اربن بیا حاجت ته وي کم سره د خپل حاجت مالک دی کما کان رسول الله يملكو اربه بیا بدامن